زه دا ورته ویم چې جانم جارونه ما غلی زم یو بېوسه خور یم که نه نن ژړېږم که نه زما یو پښتنه مور به کله صحت پاتې کېږي زما پښتون به ټول عمر داسې جاړي زما پښتون به ټول عمر داسې جاړي اخر زما پښتون اوس څه ګناه کړې ده زما پښتانه به ټول عمر دی کې پرې مخ ته راځي بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخونکی او مهربان دی قدرمندو جمیل چوک شهید آباد ته راغلی یم توحید محلې ته قدرمندو چې زه کمران کم نو یار زما پروګرام کې جړا وي زما پروګرام کې غم وي قدرمندو کاشف علي به ټول عمر دې پښتنو دپاره راځي او کاشف علي به چغې وایي چې یار پښتنو تاسو سره اغوستې دي او څه کېږو دا څه روان دي قدرمندو یو ځوان چې نوم یې نصرالله د جینۍ د وجې لاړو او هغه ته داسې مرګ راغلو چې هغه مرګ د کتو نه دی تیزاب پې واچولی شو او ځمکې ته راښکلی شو نصرالله دې دنیا نه لاړو خو نصرالله خور مور ما ته بار بار کلونه کول چې کاشف به هر چا له ځي د هر چا اواز اوچتی ماله راشه ماله راشه ما ورته ویل خورکې مورکې تاسو زما خویندې میندې تاسو زما پښتانه یي زه به راځم زه به انشاءالله د هر ظالم خلاف اواز اوچتوم زه به هر چا سره ودرېږم هر غریب هر بېوسه هر یتیم سره به ودرېږم یو خبره به زه وکړم د مورکو خبر نه مخکې دا خبره زه وکړم چې نن سبا جینکې ابس دي نن سبا جینکې فراډ دی نن سبا جینکې دوکه ده نن سبا په جینکو مه دوکه کېږئ د جینکو د وجې ښایسته ځوانان ځي د جینکو د وجې زما تکړه ځوانان ځي الله ته وګوري دا جینکې پرېږدئ بیا به داسې میندې خویندې جاړي هی هی مور غم دې زورور دی مورکې دا راته وایه دا څه شي یو دا څه روان دي دا څه کېږي مورې زه داسې معلومات راته نور نو دا معلومات راته شو چې د وی یوې زما جینۍ سره خبرې ترې وي دې ته یې ویلي وه د هغې نه پس چې دی نه زما په دې بل زوی د سننو خبر زما په دې بل زوی باندې کشر زوی مې دی په هغه باندې روبونه راله واچولو چې زوی مې راغی دلته راکره مدرسه چلېږي چې زوی مې راغی هغه ماته ووي ما ته راځه زه به مې پلار له ورشم چې پلار له مې ورغلم هلته کې مې هغه ته خبره وکړه خو زما دې زوی له یې لمبر هم ورکړی چې لمبر یې ورکړه خبره مونږ وکړه چې هلته کې مو کړه دغه هلک ویوي د ثنا د عزت وي چې لاړه ثنا یې بار بار یادوله بار بار یادوله هغه ورته ووایي چې زما دې پلار ورته دا خبره وکړه چې ورته یې چې جرګه به دې ځای کې وي که دلته راشي دلته دوی وي چې نه مونږ په دې ځای کې نه کوو یا به ستاسو ځای کې خبره کوو یا به زمونږ ځای کې خبره کوو زما دې زوی ورته ووایي چې نه دلته کې به نه کوي هلته کې به کوو چې هلته کې داسې کار خبره وکړه زما پلار ورته د جمعې ورځ نیټه کړه وی ورته د دغه ورځ نیټه کړه اتوار وی ښه او د اتوار په ورځ مې بېسبي د جمعې په ورځ مې بېسبي ګناه زوی تللی دی نه یې ښه ویلي دی نه یې بد ویلي دی زه انصاف غواړم زه چې دغه تاڼۍ له لاړه شمه د کوواټو نو راته وایي د فقیرآباد تاڼۍ له چې فقیرآباد تاڼۍ له لاړ شم د ګلبار دغه تاڼۍ له لاړ زه اخر څه وکړم کومې تاڼۍ درته یادې کړې فقیرآباد تاڼۍ ته فقیرآباد تاڼه او د کوهاټ تاڼه کوهاټ ته لاړه شي درته وي فقیرآباد ته راشه او فقیرآباد والا درته وي کوهاټ ته لاړه شه هغې سوچو مې نه څه غم کوي نه دړ کوي زما خو نور ساسره نشته رشوت دا کومې سچو دی مورجانې دا په کوهاټ تاڼه کې دی کوهاټ تاڼه کې دی خو هېڅ وس چار مې نشته دی ولې تلې ملته مې ورته جړا فریاد کړی دی جشته مې کړی دی هلته راباندې څه چلم شوي دی خو فریاد مې څوک هم نه اوري دغه ځای ته وځم دغه ځای کې دا شانتې کښېنم څادر خور کړم د الله د رضا دپاره څه راکړې چې د بچو مې علاج وکړم د ځان مې وکړم هېڅ مې نشته دی د ثنا د لاسه زما زوی تللی دی د ثنا د لاسه مورجانې د ګټې وټې څوک مې نشته چې زما څوک وي نو مې زما زوی هم ګټلی ورڅه مې راله کړي هېڅ مې نشته د ثنا د لاسه زما زوی تللی دی د ثنا د لاسه زما زوی په داسې مرګ وجلی دی هغوی یې ماتې کړی دی د خپله لور مې وجلې ور هېڅ به مې نه وې هېڅ به مې نه وې زه دې لور سره څه وکړم او زه یې ښځې سره څه وکړم او ځان سره
نصر الله نصرالله واده شوی وه لکه واده شوی لکه دوی بلې جینۍ سره خبرې سټارټ کړې ها. د هغې د وجې لاړو د هغې د وجې دا لور دې تللې. پاتې شوه دا لور دې نه پاتې ده زه د انصاف غواړم چې عمران خان به ماله څه راکړي خو نو چې زه به کور په کور انصاف ورکوم نو مال یې خو څه هم رانه کړل تر اوسه پورې هېڅ یې هم رانه کړل نو مال یې د بچي انصاف راکړي که نه دا خلک دې ګرفتار شي که نه دا جینۍ دې ګرفتاره شي که نه ولې نه ګرفتارېږي ولې نه ګیرېږي دا خلک ولې نه ګیرېږي زما خو نور څه اسره نشته دی زه خو د حکومت نه دا خواست غواړم چې زه انصاف غواړم دا خلک دې ګیر شي که نه دا خلک دې ګیر شي که نه ولې نه ګیرېږي زما سوی څه بد کړي زما رسولالله بچي څه بد کړي دي چې کور ته ورغلې وې دواړه ګیر کړې وې خیر دې ویشتې وې خفه مې بیا داسې نو خو په داسې ناسودې مرګې راله وجلې دي چې یک یوازې وکړ یک یوازې ورسره کم عملونه نه دي کړي زه د حکومت نه دا خواست غواړم او دا خیرات غواړم چې ما سره دې وایم مورجانې ړس ما پخه سره دې ودرېږي ما سره دې ودرېږي زما ډېر زیات زړه دردېدلې واړه واړه راته پاتې شوي دي په پردو روټو مې غټ کړي دي د نصرالله پلار وفات شوی دی او آباد شوي دي دغه دا دي دا شل یویشت کاله به کېږي چې وفات شوي دغه بچي نه دې ته مو امید وه دغه بچي نه مې امید و دغه مې مشرې سوې وه نور مې سا سره نشته دی الله دې رحم وکړي مورجانې الله دې رحم وکړي خورکې غم دې زورور دی مورجانې صبر او زه دا غواړم که نه چې دې کې دا کم کسان دي چې دا هم ګیر شي دي دا خیر کې مورجانې ما ته وګوره زما اس اس بي عاشق حسین دیدار حسین ظفر حسین امیره او سنا دا دې ګرفتاره شي دا زما دې سره چې څه چل کړي داسې دې سنا سره موږ شي سنا سره دې موږ شي مورجانې الله دې رحم وکړي مورجانې په ارام شه مورجانې الله دې رحم وکړي مورجانې د ستا اواز اس اس بي اپریشن د خیبر پښتونخوا پولیس د ستا اواز ووري مورجانې د خیبر پښتونخوا پولیس ستا اواز زه ګورې دا د غواړم خیبر پښتونخوا حکومت ستا اواز ووري مورجانې زه دا غواړم چې هغوی دې ګرفتار شي زر ته زره دې ګیر شي که نه وایي زما د بچي دغه یې کړی دی که نه مورجانې زما د بچي ډېر ظلم قدرمندو اف آی آر شوی دی خو ولې زما غریب دی خو ولې زما بېوسه دی خو ولې زما پښتون دی اف آی آر شوی دی اف آی آر خو تر اوسه پورې اف آی آر کې کاروایي نه ده شوې فقیرآباد تاڼې ته زه هم ریکویسټ کوم چې فقیرآباد تاڼې کوم ایس ایچ او دی هغه ته زه ریکویسټ کوم او خاص تر اس اس پي اپریشن ته زه ریکویسټ کوم چې کوم زما مورکۍ نن تاسو وینئ که نه په سرو سترګو جاړي تحریک انصاف حکومت دی او پاکستان تحریک انصاف حکومت دی دې مورکۍ ته انصاف پکار دی غریبیم ده بېوسیم ده او بیا په سخته کې رالوی به چې دې نه لاړو صحیح ده خبرې به یې شوي جینۍ سره به یې خبرې شوي د جینۍ د وجې به تلي خو خیر خو چې دې درله کم اف آی آر کړی کم سے کم کاروي خو پکار ده که نه کم سے کم د دې اواز راشي اوري که نه مورکۍ میډیا والا درله څوک راغلي دي دوړاله راغلي دي لا تر اوسه پورې پته نه ده لګېدلې یوسف جان لالا به دې ګوري یوسف جان لالا یوسف جان چې راله راشي ښه به یې که نه چې یوسف جان راشي زما د خبرې واوري لیکن انصاف به خو چا کې پیدا شي که نه چې بلې مور سره خو داسې څوک نه کوي که نه زه خو یو مور یم که نه ځکه که نه یوسف جان لالا ریکویسټ درله کوم دې کور ته راشه د دې مورکۍ دا نمبر به هم په سکرین چلیږي یوسف جان لالا راشه تا نه زموږ ډېر امید تمه ده د دې پښتنو دپاره راشه خورجانې وایه که نه خورجانې رور لاړو زما غرور نو زما خو پلار که نه ما خو بچپن د پلار نه و لیدلې ما خو له خدای ورور د پلار مینه راکړې وه زه خو ډېره سپېره وم چې ورور رانه لاړو پلار رانه لاړو که نه زما ورور کومه ګناه کړې وه زه هم یوه خور وم که نه کومه ګناه یې کړې وه چې داسې یې مړ که نه تللی دي د سنا د راسه سنا زما خورجانې کمره دې پاتې شوه هر څه دې پاتې شو لور دې پاتې شوه لږ راشه دا ډکه کمره دې خلکو ته وښایه ورشه پاسه قدرمندو د نصرالله بچي ډکه کمره او بیا دغه لور مورجانې دا بچی راته راکړه راشه بچی راشه هی ربه د نصرالله بېوسه د نصرالله بې کوره بچي
دغه ډکه کمره دې نه پاتې شو. خورکې دا کمرې وه، دې کمرې ته خورکې چې ګورې څه تېرېږي. ډېره سخته راباندې تېرېږي که نه. یو خوا پلارم لاړو، بل خوا بیا رور لاړو. رور مې نو داسې مې ولکه پلاره. د ګټې وټې څوک شته اوس؟ هېڅوک هم نشته دی. تاسو دا کور په څه پالئ خورکې؟ ډېره مجبوري م ده، څوک راله څه راکړي څوک نه. بهر روډ ته وځئ خورکې؟ مورجانې راشه ته، راشه مورجانې. دې کمرې ته چې راننوتې مورجانې څه تېرېږي؟ بس په زړه باندې مې دا تېرېږي چې بس نیل مې چغې پکې وخمو جاړم بیا ترېنه مې دوی وباسي چې کله ورته راننوځم نو بس دغه چغې وخم. زه به ورته دې ځای کې پرته وم پلشتک په م لګولې باران کې، دې ځاس بچې به مې دلته نور ډېره سخته تېره کړې ده بچو دپاره. ډېره سخته مې تېره کړې ده، ډېره سخته مې چې ما بوله روټۍ پیدا کړه نو چی به نه وه، چې چی به مې پیدا کړه نو روټۍ به نه وه. دونه به سخته مالا مې جلوې کړې دي. مورجانې اوس څه حالات دی مورجانې؟ اوس د ستا روټۍ کټوۍ مورجانې راشن هېڅ مې هم نشته، هېڅ مې هم په دنیا کې څه کې مورجانې دې وړو بچو دپاره دې لور دپاره څه کوم. دغه ځای ته وځم، دغه ځای کې یو تم سوال کوم راله راکې، بل تم سوال کوم، یو مې م رټي بل مې م رټي چې له 100 روپۍ راوړم مته یم دا والې پکې بیمار هم شم پکې دغه هم شم. اخوا ته د بچې مې څلوېښتې راغلې دغه شانتې قاریانه کېناستم، د بچې جمعې مې راشي قاریانه ناسته یم، دغه شانتې مې کړې ناسته یم جړانګو لاکو. الله به خیر کې مورجانې. قدرمندو دا د دې مورجانې په سرین چې کم نمبر چلیږي دا د دې مورجانې نمبر دی. ډایرکټ په ډایرکټ تاسو دې مورجان سره مرسته وکړئ، تعاون وکړئ. نن په مورجانې قیامت دی، نن په مورجانې قیامت دی. تاسو دې وړې بچې ته وګورئ. هاي ربا نصر الله غم دې زورور دی، نصر الله غم دې زورور دی. قدرمندو زه دا غواړم چې زما رسول الله بچي دي ته څه ګناه کړې ده، څه خطا یې کړې وه چې دومره ظلم یې ورسره کړ. خورجانې چې کوم هلکان په موبایلو خبرې کوي دغه جینکو سره څه ورته مسج ورکړي. زه دا ورته ویم چې چانم جارونه ما غلی، زم یو بېوسه خور یم که نه، نن ژړېږم که نه. زما دې ټولو خویندو میندو ته دا سخواست دی، خپل بچي د دې نه منې کې او خپلې لوریانې کابو کې، خپلې لوریانې هم چې دا کارونه کوي تاسو پې دا دغه کوئ نو خپلې لوریانې خپله لاسه سنبالئ او پردو بچو له ګناه مه کوئ، پردو بچو له نقصان مه ورکوئ. ګناه مه ورکوئ. د جینۍ غلطي مورجانې، د جینۍ غلطي وي، د جینۍ غلطي وي. ولې پردی بچې داسې کوي؟ د هغه به مور کور کې ناستې، خور به نه چې سهار وځي مزدورۍ له نه وي ته به مور خور ناستې، تاسې په دې ګندونه اخته کې. د خدای خاطر کې، د رسول خاطر کې دې ته لږ دغه وکړې چې خویندې میندې خپلې په کور باندې کښېنوئ، داسې ورسره مه کوئ که نه چې تاسو پردي بچې الله دې رحم وکړي مورجانې. انشاءالله مونږ به در سره ولاړ یو، مونږ چې سم کېږي مونږ به تاسو سره ولاړ یو. دا ونیسه خورکې، دا ونیسه. هاي ربا هاي ربا هاي ربا. مورجانې دا زما د سیټ نه نن واخله، دا نه مورجانې دا زما د سیټ نه واله څه ناڅه پې وکړه. رڼه مې ډېر څه غواړي مورجانې چې راشم دله بار بار او در سره ودرېږم. عمران خان ته زما دا خواست دی چې موږ سره دې لږ امداد وکړي که نه، داد وکړي چې دغه ځای کې دا خلک دې ګرفتار شي. او که چې کور په کور به زما نصر الله بچې مړ شو. الله به خیر کړي مورجانې، الله به خیر کړي، الله به خیر کړي. قدرمندو د نصر الله غم ډېر دی، د نصر الله جړا فریاد ویر ډېر دی. نن کاشف علي حاضر دی صرف د انصاف په واز وجده دی او پښتون نه راغو پښتون سره ودرېدو. زما یو پښتنه خور به کله سیف پاتې کېږي، زما یو پښتنه مور به کله سیف پاتې کېږي. زما پښتون به ټول عمر داسې جاړي، زما پښتون به ټول عمر داسې جاړي. اخر زما پښتون اوس څه ګناه کړې ده، زما پښتانه به ټول عمر دې کې پرې مخ ته راځي. کلار شي دې کالونو نه کلار شي، دې رنګونو نه کلار شي. مه زیروئ د یو مور، مه زیروئ د یو خور په سخته کې بچیو. دا به دې مور ته پته لګي، دا به دې خور ته پته لګي. مورکۍ بس صبر، مورکۍ صبر
صبر صبر صبر الله شته کنه مورکه الله شته کنه الله شته کنه اخیره کې زه ریکویسټ کوم یوسف جان لالا راشه طاهر خان صاحب راشه دا پیجونه د ظلم خلاف استعمال کوي اس اس بي صاحب زما چې څومره سربراہ دي څومره کشران دي څومره مشران دي او د خیبر پښتونخوا حکومت دی او بیا تحریک انصاف حکومت دی چې انصاف ملاویږي نو زما پښتنو اوټ ورکړی دی زما پښتنو کامیاب کړی دی عمران خان بس دی راشئ بس د زړه زورم ختم شو دې مورکۍ سره ودرېږي دغه بسکرین چې کومه نمبر دی دا د دې مورکۍ نمبر دی مرسته او تعاون هم ورسره وکئ ټولو مسافرو خویندو میندو ته ویم ټولو پښتنو ته ویم د یو مور د یو خور په حیثیت ورسره ودرېږي مرسته او تعاون ورسره وکئ دا نه چې دې خور ته ردې بدې ووایي مسافرو ډېرې خپرونې ما کړي بیا داسې خویندو میندو ته ردې بدې ویلی کېږي ودرېږي امتحان دی په دې خور په دې مور لږ 100 روپۍ مرسته او تعاون ورسره وکئ زه راغلم زما دومره حق و چې اواز مې اوچت کړو دې مورکۍ سره ودرېدم پښتنو سره راویښ شئ ټول سوشل میډیا ته ویم چې کم نمبر چلیږي دا د دې مورکۍ نمبر دی ډایرکټ په ډایرکټ مورکۍ سره رابطه وساتئ او راشئ د ظلم خلاف اواز اوچت کړي او خاص تر یوسف جان لالا هی یوسف جان لالا راشه راشه مور دې پته مه ده مور جان یوسف جان ته پته مې یوسف جان ته پته مې چې هغه زوی مې راشي زه به ته فریاد وکړم او زه به ته د خپل زړه خالي ووایم دغه زوی ته پته مې یوسف جان لالا نن درته یو ادنا غوندې انسان کاشف علي لګیا دی او بیا درته یو بېوسه مور لګیا دی یوسف جان لالا راشه چې هر چرته پښتنو تل اوسې کامیاب اوسئ الله هم لره خپل کیمرمین وسیم جان سره والسلام